رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام منبر طرف ته وړاندې شو. په تیز आवाज اوچت आवाज باندې خلکو ته ویل خاموش شئ، کینئ. ټول چپ شو، کیناستو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه حمد و ثنا نه بعد دا خطبه دا بیان ویلو. اما بعد من کان منکم یعبد الله فإن الله حی لا يموت. چې کوم کس له تاسو نه د الله عبادت کولو نو یاد دې وساتي الله پاک ژوندی دی، هغه مرګ نشي راتلی. بېشک کوم کس چې له تاسو نه د الله تعالی عبادت کولو په دې دې پوه شي چې تحقیق سره الله تعالی ژوندی دی، په الله تعالی باندې مرګ نشي راتلی. ومن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. او بالفرض تاسو کې کم کس د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کولو نو یاد دی وساتي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو، اوس نشته دی، موږ نه آخرت ته لاړل. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دی وما محمد الا رسول، او ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی. نه دی محمد څخه مگر د الله یو را لېږل شوی پیغمبر رسول. قد خلت من قبله الرسل، دوی نه وړاندې هم ډېر رسولان تېر شوي دي، دوی نه وړاندې هم ډېر رسولان تېر شوي. وړاندې یاد که بعد یاد نه که، بعد کې تېنه پیغمبران نشته. عقیده ختم نبوت ماشاءالله مخکې پیغمبران تیر شوي دي او وفات شوي دي. افئن مات، کچری محمد علیه السلام وفات شو، ماته په خپل مرګ وفات شو، او قتلا یا ووجلی شو، انقلبتم علی اعقابکم، تاسو به واپس کیږئ د دین نه په خپلو پوندو، واپس به ځئ. ومن ينقلب على عقبيه، او څوک چې په خپلو پوندو باندې د دین نه واپس شو فلن يضر الله شیئا، دې په کولو غوږونو واوري چې هغه هېڅ چرې الله له نقصان نشي ورکولی، ضرر تاوان هم د ځان. که څوک دین ته ورمخکې شو هم ګټه د ځان ده، الله یې څه احسان نشته. او که څوک دین نه څه شو بیزاره شو رسو شو دین یې پرېښو نو هم تاوان د خپل ځان دی، الله ته څه نشي ورکولی. وسيجزي الله الشاکرین، او زر دی چې الله به شکرګزارو ته انعام ورکړي. دا د ابو بکر بیان روان دی رضی الله عنه. په کومه موقع کړې ده؟ وفات شوی ده. هغې لا په خپله کوټه کې په کټ مبارک باندې تشریف فرما دي، روح ته نه پرواز کړی دی او په کټ مبارک باندې تشریف فرما دي. دې نه وروسته به بیا د غسل، د کفن، دفن، د خاکی، د لحد، د قبر، د جنازې دا پروګرام او بندوبست کوي. دې دوران کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه صحابه راټول کړه، هغه ټول څه شوي خفګان نیولي، او د قرآن شریف نه ورته هغه آیتونه وویل چې کوم الله پاک د نبي علیه السلام په حق له مخکې نه ویلي. بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دی محمد علیه السلام ته خطاب ورته کړی دی، نبی علیه السلام ته انک میت و انهم میتون، تم وفات کیدونکي او دا دوی وفات کیدونکي دي. وقال تعالی، بل ځای کې الله پاک فرمایلی دی کل شیء هالک، هر شی به وفات کیږي الا وجهه، مگر د الله ذات په نه وفات کیږي. له الحکم، داغه حکم دی، و الیه ترجعون، او خاص هغه ته به تاسو ټول راګرځئ، هغه ته به را واپس کولی کېږئ. وقال الله تعالی، او الله تعالی فرمایلی دی بل ځای کې ګوره کل من علیها فان، څومره زنده سره څومره خلک چې په مخ د ځمکه دي ټول فنا کېدونکي دي، ټول څه دي؟ هر چا له فنا ده. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، یو ذات به باقی پاتې کېږي چې د هغه څه نوم دی رب ذو الجلال والاکرام، باقی به پاتې کېږي ذات د رب ستا چې د جلال او د عزت خاوند دی. وقال تعالی، دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لګیا دی عربی کې صحابه ته دا بیان کوي. الله پاک بل ځای ویلي دی کل نفس ذائقة الموت، هر سا والا د مرګ مزه سکون کوي. انما توفون اجورکم یوم القیامه، تاسو ته پورا بدلی درکول کیږي د قیامت په ورځ.
وقال ان الله عمر محمدا صلى الله عليه وسلم وابقاه حتى قام دين الله واظهر امر الله وبلغ رساله الله وجاهد في سبيل الله. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل خطبه بیان کې وای الله پاک محمد علیه السلام له یو عمر ورکو باقی وساتلو په دنیا کې تر دې چې د الله دین قائم کو او د الله حکم یې ښکارا کو او د الله پیغام او رسول تبلیغ وکړو او د الله لار کې جهاد وکړو. نو دا غي نه پس حتی ثم توفاه الله على ذلك بیا الله پاک ځان ته وبلل او بیا جلال انداز کی پرجوش انداز کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه صحابه کرام ته وی وقد ترککم علی الطریقه او خپل پیغمبر علیه السلام تاسو په یو طریقه پرې خوې به طریقې نه مونږ ته څه پرې خلا یو طریقې پرې خدا یو لار د ژوند راته پرې خدا دیني راته پرې خدا فلن يهلك هالك الا من بعد البينه والشفاء. اوس کو څوک د هلاکت طرف ته ذکر نه دی واضح لار نه بعد هغه غاړه خلاصه شوی دا هغه ته وضاحت شوی دی به د وضاحت نه بعد کنده کې ورځي. فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت. بس چا چې د الله عبادت کولو بیا دې په هشي چې الله ژوند دې مرګ په نشي راتله. ومن كان يعبد محمدا وينزله الها او بالفرض کتا سو کې چا د محمد عبادت کولو او هغه نه خدای جوړ کړي والعياذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کولا او هغه نه خدای جوړ کړو نو فقد هلك الهه ادي په دې پوي شي چې داغه معبود وفات شو او چاغه محمد علیه السلام ته معبود نه ویلو نو ټولو کې هوش رالو. فتقوا الله ايها الناس یا وی خلقو د انسانیت خاوندانو خدای نه ویریږي واعتصموا بدينكم خپل دین مضبوط ونیسئ. دا خبره صرف هغه ته وي کوم هم دین مضبوط نیسو کله که خیر ان شاء الله کوم ځای نه بیرانی شو دین سوی سي نه اول عقیده دریم معاملات هم ټیک دي. اوس چې په صف کې بودري ګوګا پوګا کنه هغه سره تم یار ولار دي سره تم یار ولار دي خپل کې لګ شته پکې کړه دوستان هغه سره راشي کنه هغه نه حالت لاړ شي به پکې ځای کې ودري کې خود سره نو ودري کې وید سره مې یو ټیم کې سره غلې کور دی وران نشه الله تعالی اړي غنه موډک شکور دی معاملات معاشرت او پنځم اخلاق. از ببل چا فیصله نه کوو په خپل د خپل ځان د اخلاقو فیصله کوو زما د اخلاق خري بچا فیصله نه کوم مړه په بل چا بس سړي د ځان فیصله به د ځان ججان په خپل یو زما چې دا اوس کوم خو خصلت ته دا کوم اخلاق می داخلي ښه اخلاق څه ته وایي څوک در سره نه څوک را سره زیاتې وکړي که نه او معاف کوم او چا سره به د لاسه زیاتې نه کوم نه به کوم که خیري. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وایي واعتصموا بدینکم خپل دین مضبوط ونیسئ وتوکلوا علی ربکم او په خپل رب باندې باور وساتئ فإن دین الله قائم د الله دین قائم دی پیغمبرم لاړو کنه دین کوم څه دی قائم دی. وإن کلمت الله تامه او د خدای وعده پوره ده خدای وعده کړی ده چې وإن الله ناصر من نصره الله به مدد کوي دا چا چې څوک د الله د دین مدد کوي الله به دا چا مدد کوي چې څوک د الله د دین مدد څه دی د الله د دین مدد دا دی چې دا پنځه واړه شعبې دین په خپل ژوند کې مراولم پیله او بیا د دې په جهان کې دراوستو لپاره د خپل وس مطابق کوشش وکړم چې څوک داسې کوي الله به ور سره مدد کوي او معز دینه او الله پاک خپل دین له عزت ورکوونکی دی موږ نه عزت نه غواړي که موږ د الله د دین مدد وکړو نو کې الله دین به عزتمن شي او که موږ مدد ونکړو بې عزته به شي نه الله دین مخکې عزتمند اوس هم دی بیا به وي او که موږ ولې ورکړو لږ به موږ څه شو نن موږ به عزتمند شو. وإن کتاب الله بین اظهرنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم منبر سره دا بیان کوي ویل الله کتاب زموږ میانځ کې موجود دی د الله پاک کوم کتاب دی قرآن شریف وهو النور دا نور دی رڼا ده والشفاء شفا ده وبه هدى الله محمدا صلی الله علیه وسلم او هم په دې کتاب سره الله پاک محمد علیه السلام ته هدایت کړي وفيه حلال الله وحرامه او په دې کتاب کې هغه سيزونه دي چې الله حلال کړي دي او هغه سيزونه دي چې الله حرام کړي
ابتنا معلومو ښه حلال به معلومو او حرام به سکو حلال بکو او د حرامو نه به ځان ساتو. والله لا نبالي من اجلب علينا من خلق الله. اوس نور قومونو ته مخ راواړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جهادي کمانډر په حیثیت باندې او د یو لوی سیاستدان په حیثیت باندې وی قسم دې مونږ پروا نه کوو دا قومونو کو په مونږ باندې د الله مخلوق او لخر راخیږي. ان سيوف الله لمسلولا. قسم دې د الله توري اوسم بي نیاب دي بربندي دي د تیکی نه وتی ما وضعناها مونږ سیخ کو نه دي بعد د نبی له سلام د وفات نه بعد نور قومونو پتانونه ټپول جاسوسان او ایجنسیب ناستوي په دغه بیان کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاسوسان ناس منافقان اغیلان دي د 420 خندا کولا چې دی بوسته کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمام اقتدار واګه د اقتدار لاس کې واخ استدار ډیر نازک وخت چې د چا مشر وفات شي بل چې اقتدار ترازی دی دوران کې دشمنان وار کوي گزار کوي ناغي دشمنانو ته جواب ورکو چې مونږه صد پیغمبر علی السلام د وفات نه بعد خو ستوري سنبالي کړی نه هغه ما شانتي بیتی کړي ولا نجاهدن من خالفنا او چې څوک زمونږ د دین او زمونږ مخالفت کوي قسم دې جهاد به ور سره کوو کما جاهدنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې د نبی رسول الله په مرګرتیا کې به مونږ جهاد کوو. فلا يبغين احد. نو د غوګونه د شنګو باسي هر سره کچام بغاوت کولو او چام تجاوز کولو په مونږ باندې نو دغه تجاوز نه مگر الا على نفسهم خپل ځان سره بزیاته کوي کوم سره غروي مونږ خو بیا پریدونه نو مونږ سره د حمله نه مخ کې دي سلسله ځان سره سوچ کې او مشوره دي کوي بیا دې په مونږ باندې راځي مونږ سمړه خو نه ژوندۍ او تورم کولاو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا بیان کو حضرات صحابه کرام باندې چې کوم حالت وو هغه لاړو لګو خطبه پاتې ادا بیا سبا وایي.